على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. دا پدې آیاتونو کې د بیبي مریم علیه السلام بچی چې د هغه نوم عیسی علیه السلام عیسی مسیح علیه السلام چې الله جل شانه بغیر د پلار نه د بیبي مریم نه په خپل امر کون سره پیدا کړو او الله جل شانه هغه ته بیا یو عظیم مرتبه د نبوت ورکړې وه، یو لوی مقام ورکړو او معجزات هم الله پاک ورکړو. نو چې کله هغه پیغمبر شو او الله ورته کوم معجزات ورکړل، نو هغه بیا د بني اسرائیلو قوم ته د هغې وینا کوله چې زه څوک یم او ما له الله څه راکړي او زه څه کولی شم د الله په امر سره. نو دې کې د هغې تذکره ده چې مریم بیبي ته الله پاک وایي چې زه په خپله اراده څه چې وغواړم هغه کوم کولی شم، او چې زه څه ویم نو هغه چې وشي وشه نو وشي، او زه به ستا د دې نفس نه یو بچی پیدا کوم چې د هغه نوم به عیسی مسیحي، او هغه ته به یو کتاب ورکوم او حکمت به ورکوم، مطلب دا چې نبوت به ورکوم، او د تورات او د انجیل باندې به علم ورکوم او پیغمبري به هم ورکوم. نو بیا عیسی علیه السلام بیا الله پاک وایي چې هغه به کمې خبرې کوي بني اسرائیلو ته، هغه خبرو تذکره ده په دې آیاتونو کې چې د نبوت نه پس هغه د کومو خبرو تبلیغ به کوو او کمې خبرې به خلکو ته کولې. بسم الله الرحمن الرحیم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم. او زبا اغلر پیغمبر کم بني اسرائیل طرف تا، مطلب دا چې عیسی علیه السلام با پیغمبری به مرتملوي او پیغمبر به کم د بني اسرائیل طرف تا. انی قد جئتکم، او هغه پیغمبر ورته څه وایي عیسی علیه السلام به څه انی قد جئتکم، بېشکه زه راغلیم تاسو طرف ته بآیات من ربکم د الله جل شانه له طرفه په واضحه نشاناتو آیاتونو سره. انی اخلق لکم، او زه جوړومه د الله په امر باندې. دا ګورې هغه خپله نه کولو، د الله په امر باندې هغه چې څه کولو، نو په دې باندې د ملحدینو اعتراض راځي چې یاره دا مړ کول او ژوندي کول خو الله کوي، او قرآن کې خو د دې تعلیم دی. نو دې ځای کې خو عیسی علیه السلام وایي چې زه به ژوندي کول کوم او زه به مړه کول کوم، خو هغې کې باذن الله باذن الله لفظ پکې راغلی چې زه به داسې کوم، نو دا به په امر د الله کوم. ګورې زه خپله نه کوم، دا به د الله په امر باندې کوم، د الله په اذن باندې به کوم. انی اخلق من الطین کهیئة الطیر، چې زه به جوړوم تاسو دپاره د خټې نه د مرغې یو شکل. فانفخوا فیه فیکونا طیرا باذن الله، بیا به په هغې کې پوکمه نو کېږي به هغه یو جوړه به شي هغه یو الوتونکې ځناوره باذن الله په امر د الله. وګوره باذن الله لفظ پکې راغی چې د دې د ملحدینو د دې بېجا اعتراضاتو هغه مخنیوي باذن الله لفظ وکړي چې دا ګورې د الله که زه څه کومه نو دا په حکم د الله کومه. نعوذ بالله من ذلک، د خدای نه یم او نه د خدای صفات ځان کې اخلمه چې یاره د خدای دا صفت دا دم کومه زم کولی شم. نه، قم باذن الله، دا د الله په امر باندې دي، د الله امر پکې جاری وساري. و ابرئ الاکمه والابرص، او زه ښه کومه مادرزاد ړندو لره، چې د چا به مادرزاد ړوندو د هغه په سترګو باندې به یې لاس راښ که، بس هغه به بینا شو، هغه به نظر راغی.
دام کوما والابرصا او د برس بیمارانو لرخ کوما واحيي الموت باذن الله او زه ژوندي کوم مړو لره باذن الله په امر د الله. دا مال الله معجزه را کړې ده. زما په دې بنیاد باندې به تاسو زما نبوت تسلیموئ چې زه راته معجزات ښکاره کړمه چې الله ما ته کوم معجزات را کړي دي. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ او زه ویما تاسو ته هغه څه چې تاسو اخورئ او هغه څه چې تاسو کیږدئ فی بیوتکم په خپلو کورونو کې. دونه طاقت الله ورکړو چې څه تاسو کور کې تاسو څه وخوړل د هغې به هم درته زه وایم چې دا وخوړله او چې سم په کور کې ایښي د هغې به هم درته وایم چې دا وې په کور کې پراته دي. نو دا په څه باندې باذن الله په امر د الله باندې چې الله ما ته دا طاقت او صلاحیت را کړی دی. معجزه را د نبوت ته ښکاره کېدو لپاره دا دلایل دي دا نشانات دي چې دی په څه باندې پیغمبر دی. تا ته څه پیغمبرۍ ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی چې موږ تا پیغمبر ومنو نو هغه ورته خپل هغه معجزات ښیي. ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین. په دې کې پورا نښې دي ستاسو دپاره ان کنتم موقنین که چېرې تاسو یقین لرونکي که تاسو یقین لرئ نو په دې کې د الله ما ته پورا لکه ستاسو لپاره نښې دي چې تاسو په دې بنیاد باندې به زما نه مني. لکه نه یې منم نو د نه منلو خوړو څه دغه نشته دا یې خوړو د دې خبرې خوړو څه علاج نشته چې زیره یې واضحه دلایلو باوجودو بیا هم نه منه بیا هم بدبخته خلکو په دې زمانه کې حاجي قرآن حقانیت به مخې ته راشي د قرآن په حقانیت باندې د ګوتې اوچتولو ګنجایش نشته خو بیا هم بدبخته خلک دی د قرآن په حقانیت هم ګوته اوچتوي د پیغمبر په پیغمبرۍ کې هم شک کوي چې د خدای په خدایۍ کې څوک شک کوي نو وایه د داسې عمره بدبخته خلکو په شان به نور په دنیا کې حاجي داسې خلک هم شته چې هغوی را دنیا را نظام نه سره مني نه چې د الله چلی وي دا اتومیټک چلیږي. څوک د نبي علیه صلات وسلام معجزه او پیغمبري نه تسلیموي حاجي څوک قرآن نه تسلیموي څوک د قبر عذاب نه مني دا عقیدې په اعتبار سره دومره پریوتي دي. څوک الله لره پیغمبر لره د الله برابر مقام ورکي ولی الله لره د الله برابر مقام ورکي او زیو په دې قبرونو باندې دا غوټې چې تړي په دې قبرستان کې چې را غوټې تړي په دې زیارتونو حاجي د دې خلکو څه عقیده ده دا کاڼي چې ورپورې تړي د دې کاڼو والا څه عقیده ده چې زامن به هم دی را کوي لوڼه به هم دی را کوي او بیبي به هم را او مصیبت به هم را نه دی لرې کوي او پریشاني به هم را نه دی لرې کوي بلکې په دې پنجاب کې او په دې بعض ځایونو کې خو دومره بدبختي ده چې داسې زیارت ته به لړ شي نو چپړه به ولي چپړه نو که چپړه وي الټه راله نو جینۍ به کېږي او که سمه راله نو هلک به کېږي دا عقیدې دي حاجي. نو دا قسمه قسم دا د هغه وخت نه دا خلک را روان دي دا د اوس نه دی دا د هغه وخت د هغه زمانې نه را روان دی چې یو طرف ته به حق او بل طرف ته به باطلي یو طرف ته به حقانیت ښکاره کوي ځان او بل طرف ته باطل قوتونه خپل په باطلیت باندې به کلک ولاړ څوک به په حقانیت باندې کلک ولاړي دا د اوس نه را دا کوم وخت نه را روانه ده حاجي. لکه دا خلک لړ شي دا زیارتونه ښکلوي دا قبرونه ښکلوي نو دا چې دی نو دا فعل هم ښه نه دی د بیت الله او د حجر اسود د ښکلولو نه او د مور پلار د تندي د ښکلولو نه مور پلار د ښکلولو نه د مور پلار بچو لره د ښکلولو نه د خپلې بیبي د ښکلولو نه حاجي یا د خپل استاد د مشر د لاس د ښکلولو نه حاجي د دې نه علاوه د نورو غیر الله ښکلول چې دا ناجایزه دي چې هغه هر شکل کې دي که هغه د قبرونو شکل کې دي او که د زیارتونو شکل کې دي او لکه نو دې وجې اقبال صاحب وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې وی کله حجر اسود ښکلو نو دا الفاظ لکه چې د هغې ترجمه دا ده
چې ای کانیا پتا کې حیثیت نشته چې مونږ تا ښکل کو خو پتا چا شونډې لګولي نو ذکر ښکلو تیرے بوسے کو دیتے ہیں بوسے ورنہ فتر میں کیا رکھا ہے مسلمان کے لیے دا خو ته چا ښکل کړی کني کاڼې چا ښکل کړی په کاڼې کې د مسلمان دپاره څه دي خو ته چا ښکل کړی نبي علیه السلام ته اشاره ده چې تا باندې چا شونډې لګولي دي نو ځکه موږ ستا استلام کوو نو د حجر اسود نه ما سیوا د نورو قبرستانونو د مزاراتو ښکلول جایز نه دي په شریعت کې حاجي د دغې نه ځان بچ نو دا عقیدې زمونږ ګډې وډې شوي دي عقیدې د عقیدې اصلاح پکار ده حاجي نو دا په دې کې دا د هغه وخت نه دا را روان دي چې هغه ورته دا معجزات وښولو او بیا به هم چې دی نو بیا ورته څه ووایي وی دا عیسی ابن الله وی دا د الله زوی دی چې هغه دا معجزات وښولو نو بیا څه کې عیسایانو عیسی علیه السلام وی دا د الله زوی دی نعوذ بالله من ذلک حاجي د خدای په زامنو کې بیا شمار که او دغه شانتې عزیر علیه السلام هم د خدای په اولاد کې شمار کړو چې دا هم د الله زوی دی که نه حالانکې هغه دا معجزې چې څه نو دا د الله امر او د الله امر یې خلکو ته واضحه کړو وانبئکم ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین په دې کې نشانات دي ستاسو دپاره ان کنتم موقنین کچرې تاسو مؤمنین کچرې تاسو یقین لرونکي ومصدقا لما بین یدی من التورات او زه رښتیا وایم حقان صداقت کوما صادق ګڼم رښتونی ګڼم بین یدی من التورات د ځان نه مخکې کتابو چې هغه توراتو ولأحل لکم او د دې کې چې کم احکامات سختو په دغه تورات کې نو زه څه کولی شمه د الله په امر ولأحل لکم بعض الذي حرم علیکم په هغې کې حلالوم تاسو دپاره بعضې هغه څیزونه چې هغه په تورات په تعلیماتو کې حرام ګرځولی شوي په تاسو باندې په تاسو باندې په تورات کې حرام ګرځولی شي خو زه ستاسو لپاره حلالومه او دا هم څه چې کوم نو دا ګورې د الله په امر باندې کومه ځکه چې پیغمبر خو د ځانه څه نه کوي دا خو د الله امر جاري وساري وجئتکم بآیة من ربکم او زه راغلیم تاسو ته په نشاناتو ښکارو سره د خپل رب د طرفه فاتقوا الله واطیعون پس تاسو یریږئ د الله نه او اطیعون او اطاعتو کې زما ومنئ زما دا خبرې تاسو ومنئ اطاعتو کې زما او د دې خبرو منل وکې نو تاسو به ومنئ ان الله ربی و ربکم فاعبدوه بشکا زما هم رب الله دی او ستاسو رب هم الله دی فاعبدوه پس بندگیو کې داغو هذا صراط مستقیم دا نیغه لار ده هدایت لار ده فلما احسا بیا چې کله معلوم شلو عیسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته منهم الکفر د بني اسرائیلو هغه کفر چې د دې ټولو خبرو باوجود هم بیا بني اسرائیلو کفر کو او دغه پیغمبر عیسی علیه السلام یې د خدای پیغمبر نه ګڼو د هغه په تعلیماتو باندې عمل پیره نو بلکې د هغې مخالفت کې راغلل کفر یې وکړو نو چې عیسی علیه السلام ته کله دغه پته ولګېده چې دا بني اسرائیل خو ډورټس نه مس کېږي نه بلکې مخالفت کوي نو عیسی علیه السلام دغه وخت کې څه ووایي قال من انصاري الی الله وویل عیسی علیه السلام چې څوک به زما مدد وکړي په لار د الله کې د الله په دې خبره کې په دې تبلیغ کې به څوک زما مددګار شي قال الحواریون وویل د هغه ملګرو حواریون به ورته وي نحنو انصار الله موږ ستا مدد کوونکي یو د الله په لار کې د الله په دین کې د الله په پیغام کې موږ ستا مددګار یو تا سره ولاړ یو آمنا بالله هم منگا یقین روڑی دی ایمان هم روڑی دی پا اللہ باندی وشهد بأننا مسلمون او گواہ کوو او تعالی را گواہ کوو چی منگا ستا حکم امنو دا اللہ امر ممنو ستا حکم امنو ستا خبر ممنلا منگا تعالی را گواہ کوو ربنا آمنا بما انزلتا اے رب زمنگا منگا یقین اکو ایمان امروڑو یقین مکو پا دا آغا سیزو بما انزلت الیا چی تا نازل کرلو پیسا علیہ السلام نے چکم نازل کرلو
په موسی علیه السلام نه چې کوم نازل کړو په هغې باندې موږ تصدیق وکړو. واتبعنا الرسول او موږ تابعدار شو د رسول دسته. فاکتبنا مع الشاهدین پس اولکې موږ لره ایمان والو خلکو کې منونکو خلکو کې یا الله موږ شمار کې. ومکروا مکر الله او مکر وکړو دغه کافرانو نو دا دي مکر نو کړی دی سره مکر بیا الله مکر ومکروا او مکر وکړو دغه کافرانو نو دی سره الله مکر وکړو. والله خیر الماکرین د الله پاک د الله دو چې دی نو هغه ټولو نه بهتر دی. دیم یو شانتې دی یو شانتې وکړو مکر الله ورسره بل طرف ته د الله دا دو چې دی د الله را خبره چې دا د الله دا کردار چې کوم دی سره دی څه کوو الله ورسره وکړو نو هغه د ټولو نه بهتر دی. الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق آسان کړي. الله دې دا خبرې زموږ عملي زندګۍ کې